د الله حبیبه ما ته یوه لنډه وظیفه وښیه، ما ته یو مختصره او لنډه وظیفه وښیه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اره خبره جوامع الکلم، خبره به لنډه وه او دنده به پکې ډېر مضمون پروت و، ډېر عبرت په پکې پروت و. په معمولی خبره کې به یې ډېر سره بندول. دا ورله الله ورکړي جوامع الکلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د ابو رافع دی بیبي ته، نبی کریم صلی الله علیه ابو نافع، غالبا ابو نافع رضی الله تعالی عنه د دې صحابي بیبي حضرت سلمہ رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي، وی ما ته مختصره او لنډه وظیفه وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی لس پیری ووایه چې الله اکبر، لس پیری ووایه الله اکبر، بیا لس پیری ووایه سبحان الله. نو چې ته ووایه الله اکبر نو الله وی دا ما د پاره دی، دا خو زما لویی بیانوي. بیا وایه الله اکبر، الله وی دا ما د پاره دی، دا خو زما لویی بیانوي. نو چې لس پیری دا ووایه نو الله وی ما د پاره دی دا. نو چې بیا ووایه لس پیری سبحان الله، سبحان الله، رب العالمین وی دا ما د پاره دی ځکه دا خو زما پاکی بیانوي. نو بیا پسې لس پیری ووایه اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی، یا الله ما وبخه. وی چې ته لس پیری وای چې اللهم اغفر لی نو الله تبارک و تعالی د اری پیری سره وی او ما تا ته بخنه وکړله، او ما تا ته بخنه وکړله، او ما تا ته بخنه وکړله. نو څومره لنډ عمل دی، لس پیری الله اکبر، لس پیری سبحان الله، نو دا دواړه د الله د پاره دي. بیا لس پیری وای اللهم اغفر لی، نو وی د هرې پیری سره الله وی چې ومې بخلی، ومې بخلی او ومې بخلی. څومره مختصر عمل، الله په خپل یاد ډیر خوشحالیږي. یوه بله زنانه د ام سلیم رضی الله تعالی عنها، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله حبیبه ما ته څه دعا وښیې چې زه یې وامه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی لس پیری سبحان الله وایا، لس پیری الحمدلله وایا، او لس پیری الله اکبر وایا. او د دینه پس چې څه دعا غواړي، چې څه دیړه غواړي نو وایا، چې څه دعا دیړه غواړي نو وایا، دا الله ضرور قبلی. چې لس لس پیری تی مخکې دا ووایي او بیا پسې دعا وغواړي نو دا الله ضرور قبلی. دا الله نه رد کوي چې دینه پس ته دعا وغواړي نو الله دا دعا نه رد کوي. نو علما وایي هم د الله نه د غوښتو طریقه دا ده چې اول به الله یادوي. مونږ ته سوره فاتحه کې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. مونږ اول وایو الله تعالی را عبادت کو، نو بیا ورته وروسته وایو الله ستا نه امداد غواړو. نو دا الله مونږ ته طریقه ښودلې ده چې ما نه بخښنه غواړي نو اول زما صفات بیان کا، د هغې نه پس ووایه ایاک نستعین، الله ستا نه امداد غواړمه. نو اول الله عبادت تاله کوم او بیا یا الله چې عبادت ستا کومه نو الله ستا نه امداد هم غواړم، زه فقیر یم، زه محتاج یم، زه مظلوم یم، الله زما امداد وکړه. ته بیا ګوره چې الله دې امداد کوي او که نه کوي. نو نسوا الله، دوی الله ییر کو، نو فنسیهم، نو الله تبارک و تعالی ییر کړل